اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ستاسو پام د میدان د زمیندارو د مهمې مسلې ته راګرځو. تاسو ته په نظر راځي منګه د دې چوڼۍ خواته په دې خوړ کې موجود یو. دا زمیندار ولاړ دي چا بیلچې راغستې، چا کودالې، شاته دا اکسیویټر هم لګیا دي، کار کوي. دا کوم کار چې روان دی نو دا د اپنې مدد آپ تحت روان دی او دوه درې پیرې دغه شان دی زمیندارو دا بند اپنې مدد آپ تحت راوتاړه، خو بیا هم دا خوړ داسې دی چې دا بند ویسي، دا ځای فیزیبل نه دی. نو په دې مناسبت سره موږ دا ټول زمیندار راغونډ شوي یو. دا زموږ یو احتجاج هم دی، دا زموږ یو سوال هم دی. دا موږ د خپلو مشرانو ته د دې سوشل میډیا په توسط باندې دا خبرې وررسو، خاص کر ملک لیاقت صاحب ته، ایم پی ای چې دی، بیا اعظم خان ته او په شمول ایریګیشن ډپارټمنټ ته، اکسچینج صاحب ته، د لال قلعه ای سی صاحب ته او د دې میدان نورو مشرانو، سماجي کارکنانو، مخیر حضراتو توجه دې طرف ته راګرځو چې زمونږ په حال باندې رحم وکړئ. زمونږ سږ کال زمونږ فصلونه تباه او برباد شو. د دې نه تقریبا په 3 قسمه زمیندار متاثره دي. یو د جبیم زمیندار دي 50 میرې دلته شولګرې ځمکه ده، بیا په ټپس کې 20 میرې ده. دغه شان بیا د یا سری د بازار پورې، د امیر خان د باغونو پورې دا اوبه ځي. او دا څومره ځمکه چې دا د 2-3 کاله دغه شان شړه پاتې شوه. دا زمیندار د خپل رزق نه محروم پاتې شو. د زمیندار باندې خو د هر طرف نه راټیټه ده، سره ګرانه ده، ډي پي په 13,000 او یوریا او دغه شان پسې ټیکټر ګنټه او تخم. نو چې کله زمیندار دا ټولې خرچې وکړي او د پاسه بیا اوبه نه وي نو د هغه شته انویسټمنټ هم غرق شي. نو په دې مناسبت څخه دا زمینداران وروڼه راغونډ شوي دي. د دې زمیندارانو نه هم کیمرامین ته وایم چې تپوسونه وکړو چې آیا د دې څه مسله ده. لاله لږ مخکې راشي، لاله ته راشي دلته السلام علیکم. سلام د مخکې دې مشتخبدي ملګري خبرې وکړي او مطلب دا دی چې دا مونږ چې کومه واله راتلو دا واله ډېره ګرانه واله ده. ډېر تقریبا دې حسابه ځمکه لاندې، ځکه چې دا تقریبا د جبې د 200 تل او د ټپس د تل او د هغه یا سرې د باغونو په دا علاقې د نغرونو ډېر لاندې دي. او دې کار په کال دا واله موږ نه خوړ وړي او موږ یې راتړو. موږ ولر سره د مري په سر 9000 روپۍ راغونډو او په هغې سږ کال هم دا کار هم ونه شو. مطلب دا چې موږ مشران دي او موږ دا کار وکړي صرف د الله د رضا لپاره. او موږ هغه ولته ښه ده چې وډو مرکو او مطلب دا چې موږ د هغو دې لپاره کار دغه کوو چې موږ د بعضې کار هم موږ کوي که نه. بل چې خطا کلامي دې ما پې د لالا خبره مې واخېسته. دلته چې دا څومره زمیندار ولاړ دي، دا څومره کسان دي، ما ته تپوس وکړه، دا زیاتره پی ټي آی واله دي. نو بیا د پی ټي آی مشرانو ته خصوصا دا درخواست دی چې یاره دا خو هغه غریب خلک دی چې تاسو له وټه هم درکړی دی، بیا هم تاسو له منډه تړلو وایي او بیا د پی ټي آی حکومت دی. نو چې کم از کم د پی ټي آی مشران خو خصوصي په دې کې دلچسپي والي. موږ ځان د کږې یم او دا شی چې کټای سیم تعلق هم دی او ډوله هم ورکوم. مطلب دا چې موږ دا کار وکړو نو ښه به وي، ځکه چې موږ ته ډېر کال په کال مشکلات دي که نه. نو بس ګرانو کتونکو دغه خبرې وې. دا زمیندار هم تاسو وینئ، سره غرمه ده، د اکسیویټر هم لګیا دي. نو محنت خو د لاسو خپو خو دیو کوي، خو د پیسو وس یې نه کېږي. او اپنې مدد آپ تحت اوس هم په دې شي باندې 15-16 لکه روپۍ خرچه راله. دا خو د زمیندارو وکړه، خو اوس بیا زمونږ حکومت ته بیا دا یو پیر درخواست کوو چې د دې دپاره ایریګیشن ډپارټمنټ د طرف نه د دې له فنډ منظور کړی شي او دلته د مضبوط ریټرنینګ وال وکړی شي. یو خو به دا واله مضبوطه شي، بل دلته د آرمي دا چوڼۍ د کیمرامین ته داسې دی خو لږه دا کیمره ور وګرځوه. نو دا د آرمي چوڼۍ ده او دا خوړ دغه شان را روان دی. نو دا واله دا بند هم وړي، خو د دې سره سره دا کم چوڼۍ چې ده نو دا هم په خطره کې ده. نو بس دغه مشرانو ماته ګوډې خبرې وي او تاسو ته سترګې په لار یو او ستاسو نه امید لرو که زمونږ او د میدان د دې غریبانانو زمیندارانو باندې ستاسو څه زړه سوځي او څه وس هم کېږي. نو د خدای دپاره تاسو دا بند دیو له جوړ کړئ چې دوی خپلو بچو له څه روړه پیدا کړي. والسلام.